بسم الله الرحمن الرحیم. دماغرانو ځوانانو ورونو مسیرانو خصوصا علماء کرام سادات کرام السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ګرانو دوستانو زه محمد عبدالسلام القادری زه د حضرت علامه مولانا محمد نبی ګل القادری صاحب زویم. دماغرانو ځوانانو مسیرانو لکه څنګه ستاسو معلومه ده تقریبا یو نیمه میاس کیږي ځینې خلکو په سوشل میډیا باندې یو مسله راپورته کړې ده دوی خیرات ته ناجایز یای حرام ورته یای او خدا د سس نومان ور کوي او خیرات هم د نبی پاک د مسیانو د کربلا د شهیدانو خیرات یغه ته دی حرام یای ناجایز ورته یای او نن به ان شاء الله داسې جواب ورکم په ټول عمر به بیا دا سوالم پیدا نسی په ډیر مختصر وخت کې ان شاء الله د دې سوال جواب به زه له قران له حدیثه د مسیرانو د اکابرین دیوبند له کتابو به ان شاء الله جواب ورکوم او تر جواب مخته تاسو د دې مسلې وضاحت کوم. عزیزانو قدرمنو دوی یای چې دا کوم چې تاسو خیرات کوي د غل قران راخکاره کوي له حدیثه راخکاره کوي. قران خو د کربلا تر جنگ کم او بیش سلويخ کاله مخته مکمل سوې توس یای سي مخته په قران کې راخکاره کوي. قران خو سلويخ کاله مخته مکمل سوې دلته بل قران را نازل سو ستپ ګوري حدیث خو د رسول الله یو خبره تو ویل کیږي سي د رسول الله له خله راوتلی رسول الله مبارک خو مخته لا جامع بدل کړه ستې د رسول الله په حدیثو کې غواړي. دا سوال خو دیو عالم نسی کېدلای بلکې دا سوال دیو جاهل ده جاهل سړی به دا سوال کی سي په قران کې راخکاره کړه قران کې راخکاره کړه په دې مزید نیولای ده لمر په دوه غوتو نه پټیږي نه په دې باندې خلک غلطه ولای شي. باقی خبره پاتې سو د خیرات او د سبیل خیرات کول په بزرګانو پسې په خپلوانو پسې په شهیدانو پسې خیرات کول سنت رسول الله پراته دي. ایصال ثواب کول په قران کې انبار آیاتونه پراته دي. نو عزیزانو په دې خبره ما تاسو په کول استي تقریبا تاسو به پیدلی استي لہذا د دې دا سوال لا به بنیاد ده چې په قران کې ښکارا کا په حدیث کې ښکارا کا باقی خیرات او سبیل زه استاد ته په قران کې ثابتوم په حدیث کې اندر ثابتوم. د قران اولنۍ آیات اسلام چې تاسو واوري الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. الله تعالی سي الله تعالی یې هغه څوک چې خلق له سبیل منی کوي یعنی دی الله تعالی له لارې جنی منی کوي او په هغه کې کمای غواړي الله تعالی یې وهم بالآخرة كافرون هغه د آخرت منکر خلق دي. د آیت په تحت کې په تفسیر کبیر کې سي هغه خلق دي دغه د الله تعالی له لارې جنی د منی کوي حق لارې جنی منی کوي او رکاوټ ترته جوړیږي او په اسلام کې شکوک او شبهات اچي واضح دلایل هم ویني بیا هم د شر کې جوړي لسبیل د منی کوي د الله لاره جنې د منی کوي. دا ما تاسو ته اولنۍ آیت ویل د سوره هود د قران پاک اوس دوم ثبوت تر تخایم. الله تعالی په قران کې یا ایها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الله تعالی یا ایها الذين امنوا یعنی اې د ایمان والو بشک ډیر پادریان او روحاني پېشواګان لکه دوی ځان ته روحاني پېشواګان یای په باطله طریقه سره بل خلکو جمال نه خوري ويصدون عن سبيل الله او دوی بخلق له سبیل جن رامنی کوي یعنی دی الله له لار جبی رامنی کوي. دا خو د قران دو آیاتونه اوس په مخ راسي په حدیث کې تاسو ته پیښ کوم. حضرت سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه مور وفات سوله اتی رسول الله مبارک تراغوس یا رسول الله مور می وفات سوله ډیره می یادېږي ما ته داسې عمل راوخه چې مور ته ثواب ولګم او دا په قبر کې راځي خوشاله سي. رسول الله مبارک ورته ویل چې و لګوا سبیل دی وبو ولګوا کوی جوړ کدی وبو چې خلک راځي یغه کوی جو بچخي او ثواب به ته مور ته ورسیږي. حضرت سعد راغو سبیل دی وبو ولګوا کوی جوړ کله پاسه په ولیکل هذه لام سعد دا کوی د حضرت سعد د مور په نامه ده خلک براتلو امیران غریبان براتلو د سبیل جلدی کوی جبي وبچخله ثوابونه به د حضرت سعد مور ته ورسیدل. عزیزانو قدرمنو زه په تاسو سوال کوم دغه وبو دا د حضرت سعد د مور لپاره دي دغه حلال سولې ثواب هم رسید فائدہ هم ده او دغه د امام حسین وبدي دا ولی حرام دي زکه سل مسجد رسول الله ده زکه سل خاندان د رسول الله ده او همیشه د دې له طرفه دا سوال کیږي چې بده باندې مو حرام ورته یای د شیګان مشابهت ده شیګانی به دغه ورځ باندې ویشي په دې باره کې د یو حدیث هم پیښی چې رسول الله مبارک صحابه کرام ته ویل په دې ورځ باندې تاسو روزه نه سیدا روزه خو به يهوديانو نیوله رسول الله مبارک ورته ویل چې د دې مخالفت وکړي دغه حدیث پیښی نو رسول الله مبارک څور مخالفت وکوي
منی کړي یا نه دي چې روزه منی سي دا خو حرام ده دا خو ناجایز ده دا خو غلط کار ده نه دغه نه درته ویلي بلکې رسول الله مبارک ورته وویل دوی یو ونیسي تاسې دوه ونیسئ تاسې اضافه کې وکړئ که ته چیرې ځان وارث د پیغمبر بولې نو هغه فتوا ورکړه چې رسول الله مبارک ورکړی و ته له ځانه مه کیولېږه دا حرام ده دا خو بدعت ده حلال شي باندې د حرام نوم مه ږدئ یعنې منې کوئ مه خلک له خیر له کاره سړی څوک نه منې کوي او د حرام فتواوې مه ورکوئ نو تاسې خلکو ته دغه هم ویلی سئ که چیرې شیګان لسم محرم باندې اوبه ویشي نو ته خلکو ته وایه تاسې لسم محرم باندې مو ویشئ په یولسم یې مو ویشئ په دولسم یې مو ویشئ نورو ورځو کې مو ویشئ د حلالې پخوا راسئ حرام خوا مه ځئ قیامت په ورځ به د امام حسین علیه السلام او د کربلا د شهیدانو مخامخ به پیشې ځئ رسول الله مبارک ته به پیشې ځئ ورې به تاسې کوم مخ ښکاروئ کوم مخ به ورې ورته درېږئ د جنتیانو ځوانانو سرداران څوک دي خبر یاستئ تاسې حسنین کریمین دي دغه برته یې چې موږ په دنیا کې د حسنین کریمین په نامه چا خیراتونه کړو موږ هغه منې کول فتواوې مې پرې لګولې حرام ورته ویل ناجایز ورته ویل راسئ زه د شرپسنده خلکو حقیقي چهره تاسې ته در ښکاره کړم عالمان خو د ما د سر تاج دي دوی د پښو خاورې د ما د سر تاج ده زه د شرپسنده خلکو خبره درته کړم په دین کې خلکو ته شکوک او شبهات ورچوي یو بابا به ویلې ای گال وچ هوره پیڑا هور ته پکیاں هور بغض به له امام حسین علیه السلام سره بانه به خیرات جوړ کړی بانه به سبیل جوړ کړی عزیزانو قدرمنو ما ته دی ویلو ضرورت نشته تاسو خپل ولیدل سید پیر سید کاظم آغا گیلانی صاحب په چهره باندې کاټي واله تور کی په ولګول د نبی پاک لمسیان دي د امام حسین علیه السلام لمسیان دي عزیزانو قدرمنو دا خلک و پیژنیا دغه بغض رسول الله له خاندان سره ده او بیا دی دغه یی سیره نسته د پیر صاحب د شری خلاف ده زه هیڅ صفاین د پیر صاحب نه درکوم سی پیر صاحب نو مسکی کې نه کی یغو کیسو کې زنه غیزم که ګناهګارو د خدای به ګناهګاری ما او تا بل ځان خدای نرته جوړو سر دې په چهره باندې کاټي باسو عزیزانو قدرمنو ما خپل والد صاحب دا نصیحت کړی ده سترتا دوش په مسری دیغه به حیا کې هغه ګناهګاری که پرهیزګاری که سید دی که غیر سید دی اول ته د پیر سید کاظم آغا سپینګری سید ده او بل طرف ته اتلس کاله مدرسه کې را تیر کړي او دای راولاړ سي د پیر صاحب تصویرانو باندې کاټي وای تور کې په لګي نو که مدرسې کې تاسو دغه هغه درس دکیږي نو دغه مدرسې چې د خدای ساتي عزیزانو قدرمنو لکه څنګه چې لاول ما تاسو ته وویل چې د دې مسیر ده په خپل کتاب کې لیکي چې د هندوانو بچ خلای سي د هندوانو پیاوی خلای سي هندوان چې تاسو کوم خوراکونه درکې هغه خړلای سي خلای سي نو د دې د نن سبا یو عالم ده مفتی طارق مسعود د کراچۍ ده هغه د خپل مسیر په خبرو باندې عمل کړی ده تاسو لمه سره وګورئ دغه ویډیو کې تاسو وګورئ د یای چې د امام حسین په نامه باندې سبیل لګول نه ده جایز ایغه تارنګ ورګډیږي आप इन चीजों से इज्तिनाब करें ना सबील लगाएं ना उस पे खड़े होकर पानी पिए सबीलें लगाना ये जायज काम नहीं है عزیزانو قدرمنو په دغه ویډیو کې دوه ویل چې د امام حسین په نامه باندې سبیل لګول نه ده جایز او دلته تاسو وګورئ اوس په مخ سراسي دغه دای راغو د هندوانو منظر ته دا تاسو وینئ دلته دای راغو اوس دغه د کیناستوه هندوانو لاسه به خورم چې بیم د خپل مسیر په خبره باندې عمل کړی ده د هندوانو لاسه خوري او چې او بل دای هندو ته یای دلته راتک د ما ډیر شوق و عزیزانو قدرمنو موږ تاسو کدی ولی دربار ته ورسو دی الله دوست دربار ته ورسو د شرک او د کفر ټاپی را باندې لګی او دلته دای یای چې د ما لوی ارمان د ما شوق و او بل طرف ته تاسو دغه وګورئ چې اسلام آباد کې د مدرسه د تر دغه مدرسې لو مدرسه نسته پاکستان کې مولانا عبدالعزیز دای په خپل بیان کې څه یای عزیزانو قدرمنو مختص سټوډنټ حضرات یای چې دوړم کېدلای شي به کلمه ویلي بیا به د اهل بیتو کې غیزي دای به رسول الله په خاندان کې غیزي ولنه موږ به تاسو درخاره کو صرف د سبیل منکر نه دي د خیرات منکر نه دي امام حسین علی السلام قاتل سلاسنه د امام حسین علی السلام وینو رنګېدل دي یغه ته د سال کعبات ور कम से कम इतना कहना चाहिए कि हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह حضرت ته یا امیر المؤمنین ورته یای دا سبیل او خیرات سدي کفر او اسلام جنگ نه ده نه خبره ده دغه اصل خبره دغه ده د ماش وس درخاره سید رسول الله د بچیانو قاتلانو د حضرت او امیر المؤمنین ورته یای ما سي جواب نه ورکوي ز خپل والد صاحب باندې کړای ولم ان شاء الله دغه داسې جواب ده ټول عمر به بیا په خپل باندې دغه سوال نسی در